بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن موږ راغلي یو چای چوک ته او تاسو څنګه ګورئ چې غیر چاپیره ماحول حکومت اعلان کړی چې لاک ډاون دی، لیکن هغې په باوجود هم دا ټول مخلوق راغلی دی او دا ګورئ غیر چاپیره بازار کولاو شوی دی. موږ اوس یو ولاړ یو داسې یو روډ سره چې هغه وایي چې حکومت چې څنګه ویلي چې موږ دا کم د بجلی بیلونه د ګیس بیلونه دا معاف کوو، خو لیکن هغې باوجود هم نن سبا چې په خلکو پسې 15,000 روپۍ بیلونه راغلي دي، په هغو اوس فریاد کوي چې موږ دې سره څه وکړو. موږ سره چې کمې پیسې موږ هغه په خرچو باندې ختمې کړې، موږ دا بیلونه او د کور کرایه دا کم ځای نه ورکوو. په دې په باره کې موږ دې څو کسانو نه تپوس کوو. تاسو راځئ موږ سره اوسئ. زه د سوات اوسېدونکی یم او لکه بېروزګاره یم، کار مار نشته او د کرایې په کور کې ناست یم او بیلونه میلونه راپسې راغلي دي. دا دي 15,000 روپۍ بیل راپسې راوستی دي، دا دي موجود دی د ګیس او جیب کې 20 روپۍ هم نشته او د کور 8 ټبر دی او دا به کم ځای زه ورکوم او زما وروڼه کرایې کور دی. لکه زه د دې سره څه وکړم؟ ما ته زه حکومت ته خواست کوم چې ما سره هیلپ وکړي، دا سیزونه دا بیلونه دا معاف کړي، دا بیل ثبوت موجود دی او دا بس زما لکه سبا له پردی میټر رانوي چې یا دغه وشي، ځکه زموږ په کور کې څه مشیندرانې نشته چې دونه بیلونه په ما پسې راځي. د خدای تعالی جذوالی دی، غریبوالی دی او بېروزګاري ده، کارمار نشته، 9 تنه ټبر یو. زه به د کم طرفه دغه کوم. حکومت چې دا پروګرام کړی دغه احساس پروګرام او هغې په تلو کې دا 12,000 روپۍ دا کړي او ویلي چې راشن به ورکوم. تاسو ته پای کې راشن یا پیسې میلاو شوي؟ نه دي میلاو شوي جي. دې په باره کې تاسو څه وایئ؟ زه څه وایم، بس حکومت اعلانونه کوي او څه شته دی نه. دا راته ووایه تاسو څه مسله ده او څه دغه دی چې تاسو دا بیلونه په لاس کې نیولي او بېنظیره کارت خو تاسو راغلی او ته چې پیسې پکې نشته او دغه پکې نشته، دې څه مسله ده ولې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا خان دی جي او زه ډیسیبل یم جي، زما سره ډېر معذورۍ کارډ هم دی، خو زما د بېنظیرې کارت زما ته اصل شوی دی جي. موږ پې عمر بر پیسې اخیستې دي، خو اوس پې دا درېیمه پېر ده چې پیسې رانه بلاک شوي دي. وایي تا سره په ستا په نوم باندې PTCL بیل راغلی دی. نو د PTCL بیل چې دی که نه جي، زه چې په کوم ځای کې چوکیدار یم جي، نو هغو زما نه شناختي کارډ اخیستی، هغو کور کې نه اسلام آباد کې وو. نو هغه کارډ چې و په هغه کارډ باندې زما د شناختي د PTCL بیل چې دی هغه راوتی دی، یوه پیره یا 2 پیرې که نه جي. نو هغه خو اوس بیا موږ کوشش وکړو چې د PTCL بیل نه خو به چې دی موږ هغه زوی ته واړو هغه دغه نوم ته که نه جي. خو لکه زه چې ورځمه دفتر ته جوړېدا نه کېږي، وایي ستا په نوم PTCL دی. نو زه خو په خپله د کوکارۍ یم جي، لکه زمونږ خپل کور چې دی په کوکارۍ کې دی، که هلته PTCL لګېدلی جو زه به بالکل جرم منمه. او که زما په نوم باندې دلته کې هلته کې نه PTCL او دلته راځي شي تپوس دې وکړي، زه خو په 10,000 روپۍ باندې جي چوکیدار یم که نه جي، دلته د دې یوسف هارون دلې سره. نو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم جي چې زمونږ دا مسله چې دا دې حل شي جي. دا وګوره جي، دا زمونږ زما معذوره کارډ دی جي، ډیسیبل چې د دې به ښه پوره دغه کېږي. وایي موږ باندې کارډونه سره شو جي، زما په خپه چې دا په پولیو کې وچاله که نه جي. او دا د بېنظیرې کارډ دی او دا چې دی که نه جي، دا زما په نوم باندې یو بیل راوتی و. نو اوس موږ دې بیل ته راوړلی دی او جی. نو تاسو وګورئ دا مخامخ دا په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، دا زما اولنی بیل راغلی دی جي. او دا جي د ډیسیبل کارډ دی، دا د بېنظیرې کارډ دی جي. او دا چې دی که نه دا موږ اوس بل دی مظهر نوم ته مظهر سلیم ته راوړلی جي. او پیسې اوس زما نه 12,000 روپۍ وشوې، نه هغه 9,000 وشوې، نه 15,000 وشوې او هېڅ نشته دی جي. او بېروزګاري خو دومره ده دغه روژه را روانه ده چې لکه په جیب کې مې د روپۍ درک نه لګي. نو یو سړی دې راشي زما تپوس دې وکړي که نه چې لکه په څه وجه دا بندي دي. زما مونږ پې عمر بر پیسې خوړلي دي او دا درېیمه پیره ده جي، پیسې رانه بندې شوې. او موږ د حکومت نه د خپل محمود خان نه زموږ د خپل علاقې سړی دی جي چې په کوکارۍ کې اسخر هم دی، خان لالا او د هغه دغه چې دی که نه علي شیرو، هغه هم ما پېژني، موږ ټول پېژني جي چې دی لکه د څه قبیلې سړی دی او غریب دی که مالدار دی. دا تحقیقات چې وکړه شي جوز بس. دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی او رقم ځای؟ زما نوم سردار علي دی او د امانکوټ اوسېدونکی یم او د حکومت را باندې پابندي لګول وه چې تاسو په کورونو کې کښېنئ او تاسو له به راشن درکړو، تاسو مه راوځئ، بیماري ده. موږ اخر تنګ شو په کورونو کې، پیسې ختمې شوې چې څه خپلې را سره وې هغه ختمې شوې او باقي راته کور هم د کرایې دی
واړه راته وږي دي نو موږ د دې وجې نه راووتو کاروبار ته دی خو حکومت را هیڅ قسمه امداد ونه کړو. اساس پروګرام کې 12,000 روپۍ وینا کړې ده هغه تاسو ته میلاو شوي دي که نه هغه څه مطلب ده؟ هغه راته نه دي میلاو شوي چې هغه کې زموږ جاج پړتال راغلی دی او جاج پړتال ته اوسه پورې ونه شو. زموږ دغه یوه ګاډۍ د نور هېڅ شی هم نشته نه څه پاسپورټ شته او نه څه دغه شته. باره ورځ ورځو ګورو موږ ته واپس میلاو نه شوې. زما 3 بچي دي او کور د کرایې دی جي د کرایې په کور کې اوسېږو او کرایه والا هم اوس باقي کرایه نه غواړي د 2 میاشتې کرایې راپسې سټارټ کړی دا دی به کم باندې به 2 کرایې پوره شي د 2 میاشتې. د بېنظیرې کارډ زمونږ نشته د صحت کارډ یې مونږ له رانه کو د بېنظیرې پیسې خلکو واخېستې زمونږ د سره د نه د بېنظیرې پیسې شته او نه د ایمرجنسي پروګرام کې راله څه هیلپ راکو هېڅ هم نشته زمونږ دغه شان دغه ګاډۍ د دغه ته ولاړ یو چا هم امداد نه دی کړی جي د 1 روپۍ امداد دی حرامي.